د صلاح الدین ایوبی په دور کې یو عالم چې خلکو ته یو بیان کو او ډیر پسې ولسانو خلکو ته ویلي چې اصل جهاد چې کوم دی اصل جهاد هغه د نفس سره جهاد دی. اصل جهاد دا چې خپل بچو له روزي وګټي. اصل جهاد دا دی چې خپل ځان د ګناهونو نه منې کې. او دا کم جهاد به سیب چې دی دا قتل او عارض چې کوم دی یو بل قتلول په دې کې رؤوس ضایع کیږي، رؤوس سرونه پکې ضایع کیږي او د دې نور هیڅ پیدا نشته. صلاح الدین ایوبی له خپل وزیران راغلل چې زمونږ په دې رعایو کې یو عالم پیدا شوی د خلکو د دقه رنګ خبره کوي. نو صلاح الدین ایوبی په دې سره رنگ واړو او ډیر زیات غوسه شو. چې خلک چې کم دي د جهاد به سیب نه منې کوي او خلکو ته وایي چې اصل جهاد د نفس جهاد دی. خپل وزیرانو ته وایي چې دا خبر خو ټیک ته چې اصل جهاد د نفس جهاد دی او دا افضل جهاد هم دی. خو د جهاد به سیف نه یعنی د تورو د جهاد نه خلک منې کوي دا خبره ټیک نه ده. نو هغه چې کوم د خپل بیس بدل کو خپل ځان بدل کو او لاړو عالم لا هغه سره کېناستو خبره ترې عالم نه پیژندو چې دا صلاح الدین ایوبی دی. عالم ته ویلې چې بیت المقدس چې کوم دی د يهوديانو په قبضه کې دی دا به څنګه آزادو د دې لپاره ترکیب د سره شته. عالم ورته ویلې چې دعا کوه دعا د الله جل شانه نه دعا کوه الله به آزاد کړي. نو په دې سره چې کوم دی صلاح الدین ایوبی په چې سړی کو چې کوم دی ګوت شته ځکه چې دومره لوی فوج دی مونږ جهاد به سیب کو او خلکو سره چې کوم دی يهوديانو صلیبيانو سره چې کوم دی جهاد کو او ته ماته وی چې بس د الله دعا کوه کینه په ځبانی نو په سړی کې څه چلشته نو خپل خنجر یې رويستو او د سړی نه لاس را دی خو ګوډه دې کټ کړه ګوډه دې کټ کړه په سره عالم ډیر زیات چیغي وخت ډیر چیخ پکار چې وکړو دا غینه پسې ورته وی چې دا نور ګوتم دم نه کټ کوم وای سوګي نو چې سړی ډیر زیات مجبور کو نو عالم ورته وی چې زه يهودي ما اصل کې يهودي مو راغلي مستاسو مسلمانانو کې چې کوم د تفریقې پیدا کول خلک مې د جهاد به سیف نه منې کول چې تاسو يهوديان چې کوم د خپل ځای باندې پرې يهوديانو ته څه ونه وایي. نو عالم بیا اونیو نو داسې سیکولر طبقه چې کوم د زمونږ خلکو کې مشته هغه چې کوم د جهاد به سیف نو د جهاد نه انکار دي. هغه وایي چې په دې کې رؤوس ځای کېږي او په دې کې چې کوم د قتل او عارض کېږي او په یو به قاتل شي او بل پکې مقتول شي او د خلکو ذهن داس اس کړی دي چې جهاد یو ټیک کار نه دی او جهاد دهشتګردي ده. نو تاسو به د دې خبر نه پته لګیدلی چې دا کلام د چاري دا کلام چې کوم دی د يهوديانو دی چې نن سبا زمونږ سیکولر طبقه په کالجونو او په یونیورسيټو کې چې کوم دی زمونږ ځوانان ته په ذهن کې دا خبره چولې ده. نو هر سړی چې کوم دی لکه زما ځان ته نن سبا یو خبر راځي مخکې چې به يهوديانو تدبیرونه کول مسلمانان هم ورته ډیر مضبوطو مسلمانانو به دا غوي ار یو تدبیر چې کوم دی خراب او ار یو تدبیر به ولا خرابو مسلمانانو به جهاد به سیب کو. نن سبا چې کوم دی يهوديان تدبیرونه کوي چلونه کوي کیلونه کوي مونږ تاسو سره خو په مونږ تاسو کې داسې یو نر ځوان نشته په مونږ تاسو کې داسې یو نر لیډر نشته چې دا غوي تدبیرونه ناکام کړي. نو هغه خپل تدبیرونه په مونږه سمره پټ کوي او چې کم کار يهود کوي دلته مسلمانان چې کم دی حق کار کوي کم کار چې يهود وای مسلمانان حق کار کوي. مسلمانان دومره غورځېدلي دي مسلمانان دومره خراب شوي دي. نو د يهودو رچارونو چې کم دی خپل ځان خبرول بکاري د جهاد به سیب او د تلوار جهاد دا به تر قیامت پورې جاری وي کدا څوک منی او کدا څوک نه منی جهاد به سیب په تر قیامت پورې جاری وي. د نبی علی السلام حدیث مبارک دی الجهاد مازن الى يوم القيامه جهاد دا به تر قیامت پورې کم دی جاری او ساری وي دا نه ختميږي. لیبرل طبقه او سیکولر طبقه او د کالج او د یونیورسيټو د ملحدین استادان کوم چې زموږ نوجوانان خرابای د دوی د خپل ځان کې دا کینې تر سوچ علماء کرام ژوند دی نو تاسو دا تدبیرونه بنا کمای دا هغه د يهودو ګډاګی دي چې دلته را لېګلې دی او پیسې ورل ورکي او زموږ تاسو مسلمانانو چې کوم دي خراب کړی دي